ماډیول 1 کې مونږ ته لږ کار پاتې دی که دا مونږ ختم کړی او ورځ دا به اوس مونږ وګورو ټولو نه اول ریویژن کوو صحیح ده ښه نو دلته پورې مو ویل دلته پورې تاسو ته څه پرابلم به انشاءالله نه وي که څه وي نو ما ته بیا وټساپ کې تپوس وکړئ ټیک ده اوس انشاءالله مخکې ځو دلته پورې مو سهار څه ویلي دي په دې خو تاسو پوه یې څه مسله به هوپفلي نه وي تاسو ته ټیک شو نو بیا دې نه مخکې چې کوم دی مونږ فاینز باره کې ویلي وو ګډ دلته پورې مونږ ویلو که درته یاد وي صحیح ده دا وایي کین افیکټیو هیلث اینډ سیفټي منیجمنټ سیو یور منی او بالکل لازمي خبره که ته سیفټي فالو کوې نو هغه مونږ ته یو حساب سره بچت کېږي په دې وجه چې نقصان که وشي نو هغه بیا مونږ سره جرمانه هم لګېدی شي لکه داسې ډېرې مسلې جوړېدی شي نو د هغې د وجې مونږ سیفټي لازمي فالو کوو دا ریزن دی صحیح ده نو دې د وجې مونږ سیفټي لازمي فالو کوو او دا خبره ده چې دا سیفټي که مونږ فالو کوو نو دې نه وجې زمونږ منی چې کم دی مطلب پیسې سیف کېږي صحیح ده داسې چې کم دی انشاءالله مخکې اوس ځو دا سلایډ شو شروع شي بیا چې کم دی مخکې دا خبره بالکل ټیک ده که مونږ سیفټي فالو کوو نو زمونږ پیسې که مونږ ته لګي په سیفټي ځای کېږي خو دا اصل کې زمونږ د فایدې دپاره دي صحیح شو بیا مخکې چې کم دی لیګلی هاو مچ must employer be insured for لکه څومره چې کم دی امپلایر وی نوکری والا ته مطلب اونر ته امپلایر وی مزدور ته صحیح ده زه ستاسو مایک میوټ کوم هلته نه شور راځي که نه نو بیا ډسټربنس کریټ کړي تاسو اواز هسې هم نه راځي ما ته نو دا خبره چې لیګلی هاو مچ ان امپلایر مطلب چې کم اونر وي د کمپنی سی او یا مشر هغه ته څومره پورې پکار دی چې انشورنس وکړي د کمپنی نو دا لازمي خبره سیفټي حوالې سره دې نه مونږ ته فایده رسي صحیح ده دا څومره پورې پکار دی دلته دا دي مونږ ته وایي او داسې چې کم دا نیبوش پیپر دی 28 اکتوبر باندې آی کې هم دا سینیریو راغلی وه چې امپلایر های پریمیم جمع کوي مطلب دا دی چې هغه ځای کې سیفټي نه فالو کېږي نه د وجې به ته های پریمیم جمع کړې لکه ایکسیډنټ او دا شیزونه ډېر زیات کېږي بیا if a worker is injured and cannot work will insurance cover all financial losses نو دا خبره تپوس کوي چې که ورکر مونږ سره زخمی شي یا بل څه داسې مسله وشي چې هغه بیا دوباره کار ته نشي راتلی نو د هغه چې کم دی دې نه ریکوري کېږي یا نه کېږي نو دا خو لازمي خبره ریکوري نه داسې نه کېږي که لیټ سپوز تاسو تنخواه وي 60,000 1 लाख روپۍ میاشتې نو انشورنس والا خو به تاسو ته 1 लाख میاشتې نه درکوي که نه خو به تاسو ته 10,000 20,000 ولې چې څومره پالیسي تاسو کړې وي هغه شانتې به هغه درته هغه میاشتې پیمنټ به درته کوي داسې نه وي چې تاسو ته به لکه د څومره تنخواه وي یا څومره ضروریات یې هر څه به درته هغه کمپني پوره کوي دا یې کار دی سره نشته دی ټیک ده په دې پوه شوئ تاسو ښه بل ملګری هم راځي دغه مسله ده چې ټایم به ضایع کېږي شړاړی دی که نه نو دا مونږ څه کوېسچن وي نو انشاءالله هلته بیا تپوس وکړئ نو وایي اف ا ورکر از انجرډ که یو ورکر زخمی شي او هغه کار ته دوباره واپس نه ځي ویل انشورنس کول آل فاینانشل لاسز نه دا ولې چې لکه ګوره میاشتې ستا یو کال پالیسي ده هغه تا 50,000 روپۍ پالیسي اخیستې ده نو میاشتې 8-10,000 داسې څه پیسې راځي نو دا خو نه ده چې تا 8,000 روپۍ انویسټ کړي دي او تا ته به هغه میاشتې 1 लाख روپۍ درکوي ولې چې ستا تنخواه 1 लाख وه نه که ستا تنخواه هر څومره وه لکه څنګه مونږ ګورنمنټ والا تنان ګورو چې کم تنان ریټایر شي بیا هغې ته د میاشتې لږ پیمنټ کېږي که بیا خدا نخواسته هغه باندې څه چلو شي نو بیا هغې ښځې ته میلاوي که ښځې بیا دغه شي بیا ماشومانو ته میلاویږي خو پیسې رو رو کمیږي لکه داسې نه وي چې هغه به الټه زیاتېږي لکه مثال 1 लाख تنخواه وه نو میاشتې 1 लाख به میلاویږي داسې نه نو مطلب دا دی چې داسې دا انشورنس دی که چې دا څومره ستاسو تنخواه ده ادر ضروریات دي خو د هغه تنخواه نه پوره کېږي او داسې چې کم دی دا پالیسي ده مطلب سمپل خبره ده د انشورنس نه زمونږ دا کمپلیټ کېږي نه نو دغه پورې به انشاءالله کلیر تاسو ته به څه مسله نه وي که څه مسله وي ځان سره یو پیج وغیره کېده یا بل څه چې په هغې ځان ته لیکئ کم پوینټس کې مسله وي چې هغه رانه بیا په وټساپ تپوس وکړئ دلته که صحیح کار نه کوي در سره اواز وغیره مسله وي نیټ ته وجې نو دا خبره غلطه ده لکه دا مونږ چې کم د انشورنس پالیسي وکړو ټیک ده
خو هغې د وجې زمونږ هر څه نه کور کیږي. نو دا خبره ذهن کې یاد ساتئ. ٹھیک ده. نو دا خبره نو ده ولې چې څنګه تاسو ته مل تنخواه مو که 1 लाख نو تا ته انشورنس کمپنی میاشت 1 लाख روپۍ نه درکوي او تا ته هغه پیسې درکوي چې څومره ستا پالیسي شوې هغه حساب سره به در سره هغه پیمنټ درکوي. داسې چې کم دی ټریول انشورنس بیل وي چې کم خلک بهر ملکونو ته ځي که نه یا چې هر یو ملک ته ځي نو هغه ملک په ځان باندې بوج نه راولي نو هغې د وجې دی ټریول انشورنس کې هغه هم 8-10-20 هزار روپۍ هغه دا وي که خدا نخواسته ته بیمار شي نو څه حده پورې به د دې خرچه دغه کړي او که بیا مړ شو خدا نخواسته نو بیا به د دې کفن او تګ راتګ دا ټول حساب کتاب په هغه انشورنس کې به کېږي. لکه داسې حکومت ځان باندې بوج نه جوړوي دا شیزونه. په دې وجه دا انشورنس ضروري دی. هغه انشورنس بیل قسمونه دي خو خیر په دې ځان صرف پوهې کې ستاسو کار خو انشورنس سره نه دی تاسو کار سیفټي سره دی خو بیا هم انشورنس پکې ضروري دی. چې کم بزنس یا داسې د بینکس نه څوک ګاډي اخلي نو هغې ته انشورنس ګاډي ملاویږي. ولې که ګاډي کې مثال داسې غټه مسله شي نو که د هغې حساب سره وي نو هغې ته هغې پیسې ملاویږي یا ورته هغه پرزه د ګاډي یا څه چې وي هغه ورته بدل کړي. خو د ګاډي تاسو ته پته ده چې هغه ګران وي او بینکس والا بیا پیسې هم زیاتې اخلي که هغې نه کشتونو باندې اخلي ګاډي خو د هغې چې کم دی انشورډ ګاډي وي انشورنس د هغې شوي وي. خو اوس مخکې ځمه واټ از د کاسټ آف ورک پلیس انجری مطلب د کار په ځای کې څه حادثه وغیره وشي ورک ریلیټډ کار چې کوم هغې ریلیټډ ایل هیلث لکه بیمار وغیره شو. ایچ ایئر هر کال څومره برټش سوسایټي ایز ا هول مطلب برټش چې کومه سوسایټي ده مطلب یو کې والا چې کم دی صحیح ده که نه هغې برټش دی نو هغه وایي تقریبا څومره دلته به اوس ما ته کاسټ وایي ګریټر دین 20 بلیون لکه د 20 بلیون نه هم ډېر زیات دی لکه ډېر زیات کاسټ دی. دا د څه د وجې نه کېږي چې څوک سیفټي نه فالو کوي هغې د وجې بیا انجریز کېږي نو بیا خو مونږ سیفټي ویلو چې درې وجو نه کو مورل نو بیا زمونږ اخلاقي فرض وي که څوک مونږ وګورو چې زخمی دی نو هغه ته بیا ټریټمنټ وغیره پرووایډ کوو. دلته پورې انشاءالله هوپفولي کلیر به مخکې ځمه نو دا به انشاءالله زمونږ ماډیول 1 به نن کمپلیټ کېږي دویم به مونږ سټارټ کوو. دویم چې کوم دی منیجنګ هیلث اینډ سیفټي ګیو یو ا هیلپنګ هینډ وذ یور ادر ریسپانسبلیټیز. لازمي خبره چې دا مونږ سره هیلپ خو راکوي مونږ سره هیلث اینډ سیفټي کې خو هغې نه علاوه زمونږ نور هم څه ریسپانسبلیټیز دي او هغې نه چې کوم غټه فایده ده هغه څه دی انهینسنګ یور ریپوټیشن مطلب دا دی چې د کمپني نوم ښه کېږي. لکه مثال په طور ګورې دنیا کې لکه زه د ګوګل اگزامپل واخلم نو هر یو تن کوشش کوي چې یاره زما دې کمپني کې جاب وشي ولې چې دلته کې ستاسو خوراک موراک هر څه فری وي صرف فری نه بلکې 5 سٹار هوټل کې څنګه چې بوفې سیسټم یې که نه اوپن سیسټم یې مطلب کلاو نو داسې ګوره هر یو تن داسې کمپنیانو ته خوشحالېږي چې که زما جاب دلته وشي ولې ګاډۍ به درته هغې درکوي لکه ډېر سهولتونه درکوي موبایل به ستا فری وي لکه ډېر داسې شیزونه دي یا داسې بل کمپني داسې وګورئ لکه ډېر زیات داسې ښه کمپنیان شته دی چې هغې امپلایز ته ډېر زیات بینیفټس ورکوي نو د هغې د وجې هر څوک وایي چې یاره زما دې کمپني کې جاب وشي. لکه سمپل اگزامپل به د این جی اوز درکړم پاکستان کې ډېر خلک دې ته خوشحالېږي. این جی او نوکري خو چې کم دی نوکري پخه نه وي خو خلک خوشحالېږي ورته ولې د هغې تنخواګانې ډېرې زیاتې وي د هغې چې ډرایور هم وي نو 40-50 هزار 80 هزار تنخواه وي او سرکاري ته وګورئ 17-18 سکیل یې د هغې دغه 80 هزار 1,20,000 تنخواه وي نو مطلب ډېر داسې کمپنیانې دي نو مطلب الټیمیټلی خبره د څه شوه کمپني ریپوټیشن مطلب د هغې نوم چې کم دی هغه ډېر ښه کېږي د هغې د وجې. او بیا دلته سایډ کې پکچر کې خولی دی کمپني وینس نیو کانټریکټ. لازمي خبره چې ما ټول پروجیکټس کړي دي هغې کې اکسیډنټس نه دي شوی نو زما کمپني نوم غټ شي ښه شي خلک وایي چې او یاره دا کمپني ډېره ښه ده نو هغې د وجې زما ته نوې کانټریکټس ملاویږي. یا څنګه لیټ سپوز زه وایم چې یاره زمونږ کوالټي مینټین ساتو نو په دې وجه تاسو دواړه چې کوم ایډمیشن مونږ سره شوي دي نو هغه په ریفرنس باندې شوی چې تاسو نه مخکې چې کوم هلکان وو هغوی خوشحاله دي چې او یاره دا انسټیټیوټ ټیک دی نو دلته نه دا مونږ کورس کوو نو مطلب داسې ستاسو ریپوټیشن ښه کېږي امیج چې کم دی د خلکو مخامخ ښه کېږي. انکریز یور پرافټ لازمي خبره چې بزنس به دې گروت کېږي پرافټ به دې زیاتېږي. بیا ریډیوسنګ ویسټیج مطلب چې کم فالتو دغه دي هغه به الټیمیټلی خپله کمېدل شروع شي. او بیا ټولو کې ښه خبره څه ده مینټیننګ ا هیپي
healthy workforce. زمونږ ټول ورکرز به ټیک ټاک وي، څوک به پکې بیمار یا چاته د کمپنی د وجې به نقصان نه رسي، نو ځکه به ټول کمپنی نه هم خوشحاله او کار به خپل زړه سره پوره د زړه خلاصه به کار کوي. داسې به نه چې بس ټایم به تیری، نو داسې حساب کتاب به نه. ټیک شو. نو دې کې څه دی، کیپ یور بزنس هیلتھی اینڈ سیف بای څه thinking about health and safety. د څه حوالې سره به سوچ کې چې health and safety when planning work، چې کله مونږ پلانینګ کوو د کار حوالې سره. بیا ټاکینګ اباؤٹ health and safety with your team. لازمی خبره ده ته ټیم هم اپ ټو ډیټ ساتي چې دا شیزونه دي او دا سیفټي حوالې سره داسې کول دي. ټیک شو. ټیم میټینګ دې دپاره چې ټول تنان خبرې، دا نه چې یو تن خبرې سیفټي نه ون باقي څوک هم نه خبر، نو داسې کار به نه کوئ. ٹھیک ہے. بیا ڈیمونسٹریٹنگ سیف اینڈ ہیلتھی بیہیویئر. بیا به ته سیف اور هیلتھی بیهیویر باندې به خلکو ته ډیمونسټریشن ورکړي. ډیمونسټریشن مطلب دی پریکټیکل. لکه مثال په طور هسې جنرال خبره کوم که اور ولګي نو هر ځای کې خو به اور چې کم دی په اوبو نه مړ کېږي. ولې؟ که بجلي ده نو که هغې باندې د اوبه واچول نو کرنټ به دې ونیسي. نو هلته اوس طریقه څه ده چې یا خو بلانکټ واچوه، مطلب داسې کمبله نه چې کم مونږ اچو، هغه اور اخلي، داسې کمبل بلانکټ اچو چې هغې نه هلته هغه ځای کې اکسیجن بند شي، چې اکسیجن سټاپ شي نو هغه ځای کې اور بیا نه لګي. ټیک ده. نو مطلب دا دی هر ځای کې به مونږ بیل بیل طریقې سره سیفټي کوو. کلیر دی. مخکې ځمه. بیا ډیمونسټریټنګ همدغه مقصد دی چې تنان به پریکټیکلی هم پوهوي، داسې نه چې هوایي خبرې ورته کوي او بیا چې کله مسله شي هغې په هغې نه پوهېږي. ډیمونسټریشن اکثر خبره همدا ده چې خلک به هلته ګایډ کوي چېرې دا هیلمټ دې نه اچولی، داسې به کېږي. لکه دا هم د سیفټي ریلیټډ دی، خو د آیوش نه لږ بهر دا خبرې کومه. نیبوش کې او دا چې کوم ایډوانس دی هغې کې دا ټول شیزونه راځي چې تاسو به هلته فرسټ ایډ دغه به ټریټمنټ به کوئ چې یو تن د مرګ په خوله کې وي نو هغه ته به فرسټ ایډ ورکړي، څنګه ریسکیو ولوي. ګاډی راشي نو ګاډي کې څه نه څه اکسیجن او دا سامان فرسټ ایډ ټول باکس ورسره پروت وي، نو هغه تا ته زر زر په ټایمه ټایسه وینه مینه وي چې هغه خو درله بنده کړي که نه، دا نه چې د وینه زیاته لاړ شي دې د وجې تن ضایع شي، ایکسپایر شي. نو په دې د وجې هغې فرسټ ایډ درکړي چېرې دی به هسپتال ته ورسو نو بیا به باقي ټریټمنټ د هسپتال کې کېږي. نو مطلب دا دی چې ډیمونسټریټ کې به هلته به تنان پریکټیکلی پوهوي چې څه کول دي او څنګه کول دي، دا ټول معلومات به هغې ته پراپر ورکوئ چې هغې ته پته وي چې داسې حالات راځي چې مونږ ته بیا خبر یو. ټیک ده. نو وی ریممبر منیجنګ هیلث اینډ سیفټي از این اسینشل. نو دا زمونږ ضروري حصه ده، ولې چې سیفټي افیسر یې نو زمونږ کار پیسو سره نه دی. مونږ که منیجر یو نو مونږ د سیفټي منیجر به یو. ټیک ده که نه، آیوش لیول باندې. نو ستاسو کار د سیفټي حوالې سره وي. essential part of your job. زمونږ پارټ چې کوم دی دا جاب، not something you do in addition to your job. مطلب سره ایکسټرا کارونه پکې نه کاونټ کېږي. زمونږ اسینشل مطلب ضروري لازمي حصه چې کومه ده هغه هیلث اینډ سیفټي ده چې هغې حوالې سره مونږ خپل پرفارمنس ډیوټي پوره طریقې سره کوو. مونږ د فرست ماډیول کې څه زده کړه دا کوېسچن دی. why it is important to manage safely. لازمي خبره که ته سیف طریقې سره کار نه کوې نو ستا بزنس ته نقصان رسي، ستا امیج خرابېږي، تا باندې فاین لګېدی شي، ډېرې مسلې جوړېږي. بیا واټ آر یور ریسپانسبلیټیز. تاسو ته پته ولګېد چې زما به ایز سیفټي منیجر چې کوم دی هغه به څه ذمهواریانې چې خلک به پروټیکټ کوم، پراپرټي به پروټیکټ کوم، انوایرمنټ به پروټیکټ کوم چې چاته نقصان ونه رسي. ټیک شو. نو دا زموږ ماډیول 1 شو. زه ماډیول 2 سټارټ کوم، ولې چې لا خو مونږ کلاس سټارټ کړو نو دا خو کافی ټایم دی، نو انشاءالله دا ماډیول 2 به مونږ اوس سټارټ کړو. کلیر دی. دا به انشاءالله کوشش وکړو چې نیم پورې مونږ دا ورسوو. کلیر دی. که بیا کم ځای کې تاسو ته لګي چې بس دا کافي دی، خیر ما ته هم اندازه کېږي، خو بیا هم که څه مسله وي نو بیا ما ته فوراً واټساپ باندې میسیج وکړئ. کلیر دی. نو زه چې کوم دی اوس مخکې ځمه. ښه، اسیسینګ ریسک دی، د ریسک حوالې سره مونږ خبره کوو. ټیک ده. نو دا دویم ماډیول چې کوم دی انشاءالله اوس سټارټ کوو مونږ. اوس دې کې څه کول دي، ریسک معلومول دي. لکه د ماډیول 2 کې درته ښکاري یو پوړی ده، ماته ګوډه ده. نو ریسک دا دی چې دا میز کې د ډنډۍ ماته ده او دا سایډونه هم ګډوډ دي، که پته به دې باندې خیجې مطلب هایډ باندې کار کې نو راغورځېدی شي، ډېرې مسلې جوړېږي. نو دې چیز کې ریسک دی، دا به مونږ معلوموو چې څومره ریسک دی. دې حوالې سره به مونږ خبره کوو. وټ از ریسک. ټولو نه اول به دا وپېژنو چې ریسک وایي څه ته، بیا چې کوم د ریسک اسسمنټ څه ته وایي،
او هاو ریس اسسمنٹ کیری آؤٹ ریس اسسمنٹ کم طریقې سره کېږي دې باره کې مونږ خبره وکړو. ټیک ده. بیا چې کوم دی مخکې وایو ریس څه ته وایي، لکه لیټ سپوز تاسو ته یو انیمیشن یې خولی دی چې یو تن ډرایوینګ کوي لګیا دی، خو دا اوس خو پراپر ځي، سیټ بیلټ یې اچولی، سپیډ هم دومره زیات نه وي، او هغه ولې چې دې سره پراپر ټرینر ناست دی او دی په دې چیز باندې آلریډي ډېر ښه پوهېږي. که دا داسې نه کوي او که دا د سره سینیئر ټرینر نه وي نو ده ته ورته بیا نقصان رسېدی شي. څنګه رسي د نیکسټ سلایډ باندې ګورئ. که دا تن مثال سلو را روان و نو د حادثې نه بچ شو، مطلب انسیډنټ مونږ چې ورته وایو چې نقصان ونه شي، او بیا داسې دا ټرین تن ورسره ناست دی نو هغه هر څه ګوري او باقاعده خیال سره روان دي. نو داسې که مونږ مخکې ځو بیا څه چل کېږي چې ریس چې کوم دی څه ته وایي دې باره کې خبره شوه. لکه لیټ سپوز دلته یو ډسټریبیوشن کمپنی ده، مطلب کم ځای نه سامان سپلای کېږي، مختلف پروډکټس وي لکه چیزونه وغیره خرڅېږي، نو هغه یو کارخانه یو فیکټري کې وي، نو هغې کې څه ریسک پاسیبل دی هغه مونږ ډسکس کوو. نو هغې حوالې سره مونږ اوس ګورو چې دلته دا ښکاري بره چت لیک دی ټول، او لاندې چې کوم الکترونیک شیزونه دي لکه کرسۍ دي، نو کرسۍ خو اوبو سره نه خرابېږي ولې پلاستیک کرسۍ دي، خو دلته ما ته ښکاري چې بار به وریځې دي، مطلب اوس به باران موسم دی او دا چت چې کوم دی هغه لیک دی، نو دې د وجې زما نقصان داسې کېږي چې دا ټي ویز دي، مطلب دا موبایل دا ټي وي دا خو ورته پته چې که دای ته اوبه لاړې شي نو دا الکترونیک شیزونه دي دا دې د وجې خرابېږي. نو دې حوالې سره مونږ خیال ساتو. ټیک شو. نو اوس ګورئ چې څه چل کېږي هغه به دلته زه وښیم دلته کې. لکه موسم چې کوم دی د باران دی بهر، که موسم ګورئ بهر د باران دی، وریځې دي، باران شروع شو، نو چت چې کوم دی لیک نو دا کلیر کټ ما ته ښکاري چې ریسک دی، او دا ریسک داسې دی چې ما ته به نقصان رسي یا زما پراپرټي ته یا زما بزنس ته. نو دا زما بزنس دی، د مثال په طور ټي وي یا د بل څه، نو دا الکترونیک شیزونه که دې ته اوبه ورځي نو دا ما ته نقصان را رسوي. نو دا مطلب دا دی چې دې ځای کې دا ریسک دی، دا چت وغیره ریپیر کا، لکه څه نه څه پراپر بندوبست ورته پکار دی. نو مونږ اوس ټولو نه اول دغه وایو، ټولو نه اول مونږ هم دغه وایو چې یاره ریسک به مونږ څنګه معلوموو، چې اول مونږ ته ښکاري ښه په نظر باندې کلیر کټ چې او یاره دا مسله ده. نو پلاستیک ته خو ګوره نقصان نه رسي، خو سایډ ته ورسره دا ادر که سټیل یا بل څه داسې مټیریل نو هغې ته زنګ وغیره لګېدی شي. ټي وي نو دا خو الکترونیک شیزونه دي، دې ته که اوبه لاړې نو دا به نقصان کېږي. نو داسې چې که روزانه یو کمپنۍ نقصان کوي بس هغه خو به بیا ختمه شي، غرق به شي. ټیک شو. نو دا ښکاري څه ټي ویز یې ورله ډیمیج کړي هم دي د باران د وجې. نو دا ولې چې دې ځای کې پراپر سیفټي نه فالو کېده، چا ریسک اسسمنټ نه کولو، چې کم ریسک دی هغه هلته معلوم کو، کوشش وکړه چې ختم شي، که ختمیږي نه نو راکموو به یې، لکه ریسک کله هم نه ختمیږي خو راکمیږي. ټیک ده که نه. نو دا چې کوم دی دا ځکه هم ضروري دی په دې ځان پوهې کې دا نیبوش چې که تاسو کې یو لږ ما په خیال نیبوش هم کوي، نو دا نیبوش کې هم دا اوس هم چې 28 اکتوبر باندې پیپر وه په هغې کې هم دا چیز راغلی و، ریسک اسسمنټ مطلب داسې یو فیکټري وه، خیر د کیمیکل فیکټري وه، هغې کې هغه سینیریو بدل خو ریپورټ کې زه یادوم هغې کې ریسک اسسمنټ کولی، ولې نیبوش کې 2 پیپرې وي، یو پیپر وي ستاسو بل ریپورټ وي، ریپورټ کې ریسک اسسمنټ کولی چې ما یو فیکټري وزټ کړل ته دا هیزرډ دي 12 هیزرډس کم از کم لیکل پکاري ریپورټ کې، که زیات لیکې ټیک ته 14 پورې یعنې 12 هم ټیک دی، ریپورټ ته 12 ټیک ته. خو چونکې ستاسو کورس آیو شي دا بیسک دی چې دا صحیح زده کړې نو انشاءالله مخکې درته بیا آسان شي. نو دلته خبره دا وشوه چې ټو انشور سیف ورک انوایرمنټ نیډ ټو انډرسټینډ ډیفینیشن آف ریسک، چې ما ته پته ولګي ریسک څه ته وایي. ریسک څه ته وایي؟ وی فرسٹ نیډ ټو ټیک ا لک ایٹ few basic terms. دا د hazard is anything that has the potential to cause harm. مطلب ګرمې اوبه دي دا هم نقصان رسوي، لکه لاس پې د سړي ته وسوځي، یا مثال په طور دا مشین تاسو ته سیټ کې ښکاري دا
په دې باندې مونږ پیچونه وغیره داسې ګراریان او دغه شیزونه جوړو. که دغه ته غلط طریقې سره استعمال کړي نو تا ته نقصان رسي. لکه ایون پن یا پنسل وګوره، که هغه ته غلط طریقې سره استعمال کړي یا تا ته پته نه نو خپه کې سړي ته چوبه وشي لاس کې نو نقصان رسي. هیزرډ مطلب دا دی هر هغه شیز چې هغه درته نقصان رسولی شي، که هغه ورکوټې نه ورکوټې شیز هم وي. اوس بجلی ده هغه هم هیزرډ دی، خو که مونږ سیف طریقې سره کار کوو نو بیا مونږ ته نقصان نه رسي. که ته سیف طریقې سره کار نه کوې نو بیا درته نقصان در رسي، لاس په درته ضایع کولی شي. داسې هم کېږي چې که ډېر زیات انسیفټي دغه کې پریکټیسز نو ماغذي کې دې مړ کړي بجلی. لکه دا بجلی ده که نه نقصان خو به رسوي. نو اوس دا هم نه ده چې بجلی خلک مړ کوي نو یاره زه به بجلی نه استعمالوم، یا مثال ګاډي کې اکسیډنټ کېږي نو زه ګاډي کې نه کښېنم. نه، پکار دا دی چې ته سیفټي وکړې. نو په دې خبره خو به هوپفولي تاسو پوهېږئ چې داسې څه سیسټم نه چې نه یاره ګاډي کې خو اکسیډنټ کېږي زه ګاډي کې نه ځم، داسې چېرته هم نه. ټیک شو. نو مطلب دا دی داسې دا یو کډه ده لاره کې جوړه ده، په دې کې هر څوک انخلیدی شي اور غورځېدی شي. نو داسې مطلب ډېر شیزونه دي چې هغه تاسو ذهن کې سوچ وکړئ چې هغه هیزرډ دي، نقصان درته در رسولی شي. ایون دا اوس زه لیپټاپ باندې لیکچر در کومه نو دا هم هیزرډ په دې وجه دی چې دا لایټ دغه دی د سترګو ته هم نقصان خو رسوي که نه څه نه څه حده پورې. دا نه چې وګورم بس ډایرکټ راته سترګې خرابې کړي، خو که ډېر زیات ټایم دپاره داسې کوې نو دا بیا زیات نقصان رسولی شي انسان ته، او داسې نور ډېرې مسلې جوړېږي. نو مطلب ډېر داسې شیزونه دي هغه هیزرډ سپکې وي، لکه هیزرډ وي هغه انسان ته نقصان رسولی شي. هغه به ته سپک نه ګڼې چېرې دا څنګه لکه عام یو خبر هم ده وایي چې تیلي ته به سپک نه ګورې، که سترګه کې پروزي نو انسان ته ډېر زیات تکلیف وي. نو مطلب هغه یو عام تیلی وي هغه هم هوا د وجې والوځي او سترګه کې پروزي نو ډېر زیات نقصان کوي. نو مطلب دا دی هغه هم هیزرډ دی، که پین دی که هر څه دی هغه هیزرډ دی. ټیک ده، دلته پورې به هوپفولي پوهې څه مسله به درته نه وي. بیا for a hazard to cause harm hazardous event must happen. لازمی خبره یو خطرناک ایونټ به کېږي. لکه مثال په طور دلته یو سټور دی یا چې کوم دی سټور مطلب که شاپینګ مال دی یا څوک پکې نور څه سامانونه ایږدي را ایږدي نو دا اوس لاره کې دی نو چې هر څوک تېرېږي را تېرېږي نو دلته به خلک به غورځېږي. نو ځکه هیزرډیس ایونټس ورته وایي. مطلب لازمی خبره څه نه څه اکسیډنټ یا انسیډنټ به کېږي. اکسیډنټ کې دی چې نقصان وشي هغه به مخکې مونږ دوباره انشاءالله وایو ډیټیل سره، خو دلته درته زه آیډیا در کوم. اکسیډنټ دی ته وایي چې لازمی ستا څه نه څه نقصان وشي، لکه یا د پراپرټي ضایع شي یا لاس په دې خوږ شي کټ شي بل څه داسې. اور انسیډنټ هغې ته وایي چې مثال په طور ته هیلمټ اچولی بر نه سره پرېوته نو هغه هیلمټ باندې ولګي او لاندې وغورځېږي ستا سر ته نقصان ونه رسي نو دا هغه انسیډنټ کې راځي. انسیډنټ هم کنورټ کېدی شي اکسیډنټ ته، که ته هغې باندې خیالونه ساتې یا ریسک ته کم نه کې یا کنټرول نه کې نو هغې د وجې موږ سره نقصان رسېدی شي. نو ځکه وایي چې دا به موږ لازمي د دې خیال ساتو. ټیک ده. اوس مخکې ځمه لکه دا ورکر ګوره یو تن را روان و دلته کې دی کې ونښتو وغورځېدو خو ده ته نقصان ونه رسېدو نو دا انسیډنټ کې کاونټ کېږي. که د تن ته نقصان ورسي مطلب دی وغورځېږي د لاس پم ماته شي او کم سامان وغیرہ دیر لاس کې مطلب بیگ وغیرہ سه نیولې دي هغې کې ګلاس مطلب شیشې میشې وي ګلاسونه وي که هغه مات شي بس دا خو اکسیډنټ شو بیا. نو مطلب دا یو کډه ده خو دې د وجې نقصان رسېدی شي. که داسې دا کډه روډ باندې دی کې مطلب د ګاډي ټایرونه خرابېږي لکه ډېرې مسلې جوړېږي. ټیک شو. که څوک پیدل را روان وي همداسې به پکې نښلي، که سایکل والا را روان وي هغه پکې ونښلي. ولې ګاډی او بایک خو بیا هم ډېر کم چانسز دي خو دا پیدل او سایکل والا خو ډېر نقصان ورته رسېدی شي. لایکلیهوډ وایي چانسز ته. صحیح شو. لایکلیهوډ د چانس دیٹ هازارډ او likelihood is the chance that the hazardous event will occur. مطلب وی likelihood چې کوم دی chances ته وی چې دا څومره پورې پاسیبل دي چې hazardous event وشي. مطلب دا کډه د لاره کې هم ده نو chances یې څه دي زیات دي. که دا کډه یو سایډ ته وي نو خلک هلته تېرېږي را تېرېږي نه نو هلته به chances کم وي. ټیک شو. بیا چې کوم دی دا likelihood مونږ وپېژندل بیا نیکسټ راځي. نیکسټ چې کوم دی مونږ سره همدغه لایکلیهوډ د چانسز دي خو اوس دا سټور مخامخ باندې دی روډ باندې دی فوټ پات باندې او دلته د سټور باندې سیل هم لګېدلی دی. مطلب دا دی چې سیل لګېدلی د هغه ځای کې به خلک ډېر زیات ځي راځي. ولې سیل کې خدای حساب وي که څنګه خلک وایي چې یاره فري کې دی
لکه موسټلی ډېر غټ ډسکاونټ وي. لکه عام طور باندې که یو پروډکټ مثال په 1000 دی نو هغه سیل کې په 200 300 500 نو خلک هغه سیل د وجې سیل مطلب چې کم تا ته ډسکاونټ ډېر زیات میلاوي نو هغې د وجې خلک په ډېر زیات زور لګوي چې یاره زه دا سیل ته لاړ شم. سیل هغه چکر والا نه، دلته دا بزنس والا چې مطلب ډسکاونټ سره میلاویږي. نو دلته مطلب دا دی دلته اوس چانسز زیات ځکه دي چې دا مین روډ باندې دی نو دلته چې هر څوک ځي راځي غورځېږي به اور هغې د وجې هغه ته به نقصان رسي. اوس همدغه چې کم ما تاسو ته ویل یو سایډ ته دی او دلته کوړه لړه کوي نو هر څوک خو کوړه لړه کولو ته نه راځي نو دلته اوس لایکلیهوډ شته، چانسز شته دی خو کم دي، خو دې نه مخکې چې کم هغه چانسز سو زیات وو. ټیک ده. بیا چې کم دی کنسیکوینسز دي. کنسیکوینسز وایي چې ریزلټ ته چې څه ریزلټ وایي آوټ کم وایي. لکه څه انپوټ واچې لکه انسان وایي که نه څومره محنت وکړې نو هغه شانتې ریزلټ راوځي، خو محنت چېرته هم نه ضایع کېږي، دا یاد ساتئ. ټیک شو. لکه داسې نه ده چې ته یو کار شروع کړو بس هغه ته وایې چېره دا خو زه نه کامیابېږم دا زه پرېږدم، نه محنت به نه پرېږدم، مسلسل به هغه شیز کې نو انشاءالله یو نه یو ورځ به کامیابه شي. نو داسې نه چې دا کامیابي یو ورځ یا 2 ورځې یا یو میاشتې ګیم دی، مسلسل محنت په ورسره کې نو انشاءالله کامیاب به شي. اوس کنسیکوینسز که موږ وګورو دلته څوک کوړې موړې لړکولو ته راځي نو دلته هغه ریزلټ چې کم دی دومره خطرناک بني که دغه که ډبل ځي کې نو هلته به کنسیکوینسز هماغه شانتې خطرناک وي. که دلته مثال یو تن راشي نو هغه سره هم کوړه وي هغه به وغورځېږي نه نقصان نه کوي. خو دا دی که داسې یو بل ځي کې دا چلو شي نو هلته لاس پی ته انسان ته نقصان ورسي او لاس پی چې ماته شوه نو دا د هغې ریزلټ دی کنسیکوینسز دی. ټیک ده. نو چې ریس چې کم دی د څه شي کمبینیشن دی لایکلیهوډ وایي چانسز ته آف هیزیډیس ایونټ آکرینګ وایي کېدلو ته چې یو خطرناک ایونټ وشي اینډ د کنسیکوینسز آف ایونټ چې مطلب سمپل خبره ریس څه ته وایي چانسز او د هغې په څه ریزلټ وي. ٹھیک شو. رسک ایکول ټو لایکلیهوډ مطلب چانسز څومره دي اور د هغې ریزلټ به څه وي. او دا هم یاد ساتئ چې دا رسک چې کم دی څنګه نه پوهېږئ ما ته لږ واټساپ وکړئ که دا ډېر وي نن دپاره. که نه پوهېږئ نو ما ته واټساپ ته راشئ که نه چې زه وګورم چېرې که مسله وي بس دا ډېر دی بیا نن دپاره. نو انشاءالله بس دا سلایډ درته زه کلیر کوم بس دا ډېر دی بیا نن دپاره. په دې تاسو کور کې سټډي وکړئ څه مسله را مسله وي سلایډس خو مې هسې هم در سینډ کړي دي زه داسې کوم ګروپ هم جوړوم چې تاسو دواړه هلته یو ځای نو په ټایم باندې به بیا انشاءالله دغه کوو او ګروپ ډسکشن به کوو که څه مسله را مسله وي واټساپ کې. ټیک ده. د رسک باندې تاسو پوه شئ کمبینیشن دی د چانسز اور کنسیکوینسز مطلب څومره چانسز دي او د هغې ریزلټ به څه وي. دا خبره وشوه. اوس دا خبره کړې ده چې څنګه دلته ګورئ تاسو ته ښکاري چې دې ځای کې چانسز لو دي دا لو چې کم دی ګرین کړی دی. صحیح شو. لکه مثال که څوک د ګن والا ځي ته راځي او لړه کېږي نو د هغې خو چانسز کم دي وړی هر څوک خو نه راځي هلته ګن لړه کولو دپاره نو دلته ځکه چانسز لو دي او کنسیکوینسز څه دي زیات نه زیات ګن به ورنه نړه شي انسان ته خو نقصان نه رسي. البته دلته اوس چانسز های دي لکه لایکلیهوډ زیات دي د سټور مخامخ ولې هلته سیل لګېدلی نو خلکو به راشي خلک به ډېر ځي راځي ځکه دا ریډ شو کړی دی مطلب ډارک براون چې دا ډېر زیات خطرناک دی. دلته چانسز هم ډېر زیات دي اور د هغې چې کم ریزلټ دی دا ښکاري دا تن ګوډ شوی دی مطلب پکې مسله را ماته شوه نو مطلب دلته ډېر زیاته نقصان ورسېد او کنسیکوینسز ریزلټ ډېر خطرناک و او چانسز هم ډېر زیات ولې په مین روډ باندې د سټور مخامخ او د بل سین کې چې کم دی مونږ سره چانسز کم ولې ډیران دی مطلب دې ځي کې څوک ډسبین ته راځي نو هر څوک خو ډسبین ته نه ځي ډېر کم خلک داسې ځي او دې د وجې د هغې چې کم ریزلټس هم خطرناک نه ولې کوړه هغه خو باسې هم ته لړه کې په مینه خو څوک نه ږدي که نه چېره دې کې ګلاس ملاس ماته نه شي خو خلک هسې هم لړه کوي نو دې کې دا خبره وشوه. نو انشاءالله امید دی چې دلته پورې به څه مسله نه وي تاسو ته. بس دا تقریبا 22 سلایډونه مونږ دې کې وویل ماډیول 2 کې نو دا انشاءالله ډېر دی بس انشاءالله څه مسله را مسله وي نو انشاءالله واټساپ کې ماته دا کولی شئ تاسو. اوکې دی ټیک شو. اوکې مهرباني. السلام علیکم. الله حافظ.
Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe.